دا په نوښار حدودو کې یو ورور راپاڅېدلی دی خپل مشره ورور بېدردۍ سره د دکې دپاره قتل کړی دی چې د ځمکو تناظر په منځ کې وو. او مینهواله پلار ته هم د دې خبرې علم نه و، ځکه چې کله چې دغه ورور قتل شولو او ورور پلار ته راغلی دی چې یاره زما مشره ورور یعنې غیب شوی دی، نو پلار هغه سمدستي د نوښار حدودو تعانل ته یعنې راغلی او راپورټ یې جمع کړ چې پولیس ډېر سخت حیران و چې دا قتل اخر چا کړی دی. کله چې پولیس تفتیش یو شی چې شروع کړ نو د ده دا کشره ورور یې اوچت کړلو او تپوسونه یې ترې نه کول چې آخر دا یې وښلی دی ټکولی دی. بیا یې په خپله باندې خل ویلی دی عزتمنو چې 4 ورځې بعد د دغې ورور قاتل ګرفتار شو چې په کشره ورور خپل مشره ورور بېدردۍ سره قتل کړ. عزتمنو د دې ورونو ډېر خپل منځ کې د ډېر وخت نه جنګ جګړه وه په ځمکو باندې، خو پلار ولا نه ورکوله. پلار ورته ویله چې زه چې ژوندی یم هېڅکله دا نشي نیمېدلی او نه تاسو ته حق میلاوېدلی شي. نو عزتمنو کشري ته غوسه ورغلې ده او مشره ورور د دکې دپاره قتل کړی دی چې یعنې اوس به مې پلار په غم کې ډوب شي او بیا به موږ ته دا ځمکه نیمه کړي. عزتمنو هېڅکله د ځمکې دپاره داسې خپلې وینې مه تویوئ ځکه چې دغه شانتې ډېر ظلمونه کېږي. ګوره چې دا کشره ورور هم د تورو تمبو شات مشرې ورور باندې خاورې واوښتلې او پلار یې په سرو سترګو باندې جارې په میدان باندې دا شانتې ناسته دی چې یو زوی م ورسره اوس نشته. الله تعالی دې په دوی باندې خپل رحم وکړي او دغه ورور ته د ټولو نه غټه سزا ورکړل شي او دغه پلار له دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. مینهوال زموږ د سره تر نن ورځې خبر د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ووایي.